الله رب العزت نه به خلک تپوس وکړي یا الله موږ په دومره سختۍ کې یو موږ باندې سختي کېږي خوله د را باندې نور بیخي را نږدې دی یا الله دا څوک دي الله رب العزت به ته وفرمایي دا درې هغه کسان دي چې دوی په دنیا کې زما د قانون موافق زندگی تیره کړې ده. یو هغه کس دی هغه غلام چې دا غلام د الله رب العزت حق هم ادا کړي او د خپل مولا حق هم ادا کړي دا غلام به د قیامت په ورځ باندې د مشک په ډیرې باندې ناسي خلق په سبا حساب کتاب کې دی بالته ناسي. دویم د جماعت هغه مولا د جماعت هغه امام چې دا د جماعت امامتي کوي او د دین خپل مقتدیان راضي دین خپل مقتدیان خوشاله د قیامت پر ورځ باندې با دغه عالم دغه امام دغه مولا د جماعت دا به د مشک په ډیرې باندې تشریف فرمایي د خلکو سره حساب کتاب کی. خو کو به هر حال مقتدی دا د امام نه خپي او په حق باندې تی خپي نو دا امام دا په مشک په ډیرې باندې نشي کېناستی. دی وجنا هغه امام چې هغه مولا چې دا امامتي کوي دا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د کم د خلکو سره ربطو د کم خلکو سره ریلیشنشیپو څنګه به خلک منیج کول مولا له پکار چې هغه به زده کوي. که دا مقتدي دا یو بېځایه او په ناحق خبره خپي به دې خپي خو لیکن که دا یې په حق خبره باندې خپي نو امام به د قیامت په ورځ باندې د مشک په ډیرې باندې بیانوي. دویم امام دی دویم د جماعت مولا او د جماعت امام دی. دریم هغه مؤذن چې 5 وخته اذان کوي او خلک د الله رب العزت کور ته رابلي د ورځې او د شپې 5 وخته اذان کوي د الله رب العزت کور ته د الله مونځ ته خلک رابلي دا انسان دا سړی دا مؤذن دا به د قیامت په ورځ باندې د مشک په ډیرې باندې تشریف فرمایي ناس به د خلکو سره حساب کتاب کیږي.